الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد حسد كنا أو دا ستوي نو تمني زوال النعمة عن صاحبها دا صاحب نعمتنا دا نعمتو دا زوال او دا لرکیدو تمنی او ارزو کولو ته حسد ویل کی. حسد ډیر مضموم شی دی او د ډیرو ګناهونو جوړه ده او دا زیات دی یهودو کې دی، مشرکانو کې یهودو کې حسد ډیر زیات دی. نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل، حدیث کې راځي، تب الیکم داء الامم قبلکم، تاسو باندې تاسو د پخوانو امتونو هغه مرض تاسو کې راغلی دی. هغه څه شی دی؟ الحسد والبغضاء، یو حسد دی او بل بغض او کینه ده. دا د پخوانو امتونو د یهودیانو داغي بیماری ده. او حسد چې دی دا هغه ګناه ده چې په اسمانونو کې د ټولو ناول دا ګناه شوی وه. ابلیس د آدم علیه السلام په مقابله کې حسد کې راغی، تکبر کې راغی، حسد کې راغی، د الله د حکم نه بغاوت وکړو او تکبر وکړو. رب العالمین هغه ملعون کو په دې وجه باندې. دارنګې حسد هغه ګناه ده چې ځمکه کې دا اوله شوې ده. د آدم علیه السلام دوه زامنو حابیل او قابیل. قابیل حسد پیدا شو د حابیل سره، دغه حسد د وجه نه دغه قابیل لګي شو حابیل قتل کو. د قتل بنیاد او د حسد ابتدا د دغه وخت نه دنیا کې شوې ده. نو حسد چې دی دا که یو نیک سړي کې راشي نو هغه هم خرابوي او ډېر نقصاناتو کې واقع کوي او ډېر منکراتو ګناهونو کې واقع کوي. مثال په طور سره د یوسف علیه السلام رونه نیکان خلکو، سورت یوسف کې د هغې واقعات تذکره کیږي، لیکن هغې د یوسف علیه السلام سره په دې وجه حسد راغی چې دې پلار ته زیات محبوب دی او دی او د ضرور زمونږ نو حال دا دی چې مونږ ولا خدمتونه کوو، محنتونه کوو او پوره ډله یو او محبت د هغې سره ډېر دی. نو محبت خو یو فطري شی دی، د پلار د محبت د حاصلولو دپاره هغې ناجایز لارې اختیار که حسد، او بیا دغه حسد چې و د هغه د قتل مشورې، د پلار نه جدا کول، کوی کې غورځول، دارنګې پلار ته تکلیف رسول، دروغ ویل، حیلې جوړول، دا مختلفې خبرې دا د حسد نه جوړه شوې. حسد داسې ګناه ده چې دا د انسان د نیکۍ سیزي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، ان الحسد ایاکم والحسد فان الحسد تاکل الحسنات. ځان تاسو د حسد نه وساتئ ځکه حسد نیکۍ خوري. لکه څنګه چې اور خشاک خوري نو دغه رنګې د حسد چې دي دا نیکۍ خوري او نیکۍ ختموي. د حسد ډېر زیات نقصانات دي. یو دا چې حاسد نه الله تعالی ناراضي، ځکه حاسد د الله په قضا، تقدیر او په تقسیم باندې خوشحاله نه وي. نو رب العالمین ته نه په دې ناراضي همیشه. او د حسد په وجه باندې زړه کې یو حسرت او پیمانتیا راځي او حاسد سړی هر وخت غمزده وي، پریشانی او د ډپریشن شکاري. دا دنیا کې دغه سزا ده. هغه شاعر وی، اصبر علی کید الحسود فان صبرک قاتله. د حاسدانو په چلونو باندې صبر کوه، ستا صبر به حاسد مړ کی. دارنګې حسد چې دی دا د ډېرو ګناهونو جړله ده، لکه مخکې بیان شو. د حسد نه به سړی په څه باندې بچ کېږي؟ اول دا چې سړی د آخري صورتونو د قرآن کریم صورت فلق او صورت الناس دا لولي، ځان کې صحیح تقوا پیدا کړي، د الله نه یره، او درېیمه وسیله دا چې په الله توکل او بروسه پیدا کړي. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. څوک چې په الله ځان وسپاري الله د هغه دپاره کافي دی. او صبر کول د الله په فیصله باندې، او حاسد په حسد باندې صبر کول، ثابت قدمی اختیارول. نو چې کوم سړی صبر کوي الله به د حاسد د شر نه محفوظ کوي. او دارنګې زړه کې د حاسد
په خلاف باندې سوچونه نه کول، زړه د هغه د سوچونو د فکرونو نه فارغ ساتل، دارنګې صدقې خیرات ورکول، او کوم چې حاسد دی د هغه سره احسان کول، دې سره د هغه حسد ختمیږي. دارنګې یو سړي ته ته پته ولګېده چې دا حسد کوي د سره، نو د حاسد نه خپل کم نعمتونه چې الله در باندې کړي هغه ته پټوه. دلیل پیدا دی چې یعقوب علیه السلام خپل زوی یوسف علیه السلام ته ویلي که نه، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. ته خپل خوب د رونو ته مه بیانوه، ځکه هغوی به دا فهم کي چې د دې تعبیر دا دی چې دا ټول خلک به د ده تابع کېږي او دی به الله پاک اوچتوي، نو ستا په خلاف باندې به هغوی چلونه او مکرونه جوړ کړي. نو دا حاسد نه خپل کم نعمتونه چې در باندې الله کړي هغه پټ ساتلو. لہذا حسد چې دی دا ډېره قبیحه ګناه ده او هر مسلمان له پکار دی چې دې نه ځان وساتي او د الله په فیصلو باندې راضي شي، د الله په تقدیر باندې راضي شي چې الله څه فیصلې کړي په هغې راضي کېدل. دا حسد خلکو کې ولې پیدا کېږي؟ د هغې د پیدا کېدو څه اسباب دي. یو سبب د هغې دا دی چې ډېر خلک چې دا حسد کوي نو د الله تعالی په کم تقسیم د ارزاقو چې الله کړی دی، رزقونه تقسیم کړي دي، په هغې باندې د سړي قناعت ني او په هغې باندې ناراضګي کوي. دارنګې د حاسد د مقصود سره بغض راشي زړه کې، او کله د جاه او جلال د لالچ د وجې نه او د مال د دولت د وجې نه حسدونه پیدا کېږي. دا یې مختلف اسباب وي، نو دې وجې نه دا حسد پیدا کېږي.